د امام ابو حنیفه رحمه الله قصې تاسو بیا اوریدلی دي. اکثر به د مناظرې کې دي د دهریانو سره، او دهري دا د دهر نه دي. دهري د څه نه دي؟ دهر. او دهر وایي زمانې ته. نو دهریانو ته دهریان څه کوي؟ هغوی دا زمانه بس خود به خدا یو سیستم روان دی، د دې څوک چلونکی نشته. دی داسې موریان نو دا قصې جوړې کړي دي، الله دی الله دی الله دی او د هر څه الله کوي. دا یو سیستم روان دی. نعوذ بالله د الله د وجود د سره څه کوي؟ انکار کوي. نو ځکه ورته دهریان وایي. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې یو مشهوره مناظره شوې وه د یو لوی دهري سره. کوم ځای کې چې د مناظرې مرکز و هغه ځای، او امام ابو حنیفه رحمه الله به چې د کوم ځای نه راتلو د هغه ځای ترمنځ سیند و، دریاب و، تاریخ مقرر و، وخت مقرر و، ورځ مقرره وه. د دنیا خلک راغلي وو. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل وخت رانغه ناوخته دهري او دهریانو یو لوی شور شرابه جوړه کړه چې ځان یې پټ کړه او تښتېده. امام ابو حنیفه رحمه الله ګیدلې ما بعد راورسېده. بیا خلکو ملامته کړه چې ته ځان ته لوی امام وایي، لوی عالم وایي، مناظرې کې ته د خپلو د وعدې او د وخت پابندي نه کې، نو ته به څنګه مناظره وکړې؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایل ګوره ما وعده خلافي نه ده کړې. د دې ځای او زما د کلي ترمنځ سیند او زه ګنټه نیمه مخکې را رسېدلی وم، خو چېرته هم په سترګو باندې کښتۍ په نظره نه راتله. داسې راتلی نه شوم. نو چې ډېر زیات انتظار مې وکړو، خفه م شوم. نو مخامخ د سیند په غاړه یوه ونه ولاړه وه، هغه ونه را پرېوته او بیا ټوکړې ټوکړې شوه، او بیا د هغې نه تختې جوړې شوې. بیا هغه تختې د یو بل سره فټ کېدې، او بیا د هغې نه یو وړه غونې کښتۍ جوړه شوه، او بیا هغه کښتۍ زما اړخ ته را روانه شوه، او زه پکې کېناستم. دا دې اوس راورسېدم. نعوذ بالله هغه خپلو مسلمانانو خلکو وایي دا امام صاحب باندې څه وشو؟ دا څه وایي؟ دهریانو نور هم شور شربه جوړه کړه چې دا ساز هغه ملا دی، دا هغه مناظر دی. دا هم چېرته کېدی شي، دا هم چېرته د دنیا په تاریخ کې شوي دي. دا هم عقل مني چې ونه را پرېوځي هم په خپله، تختې کېږي هم په خپله، یو ځای کېږي هم په خپله، او بیا کښتۍ هم په خپله جوړېږي، او بیا روانېږي هم په خپله. نو بار بار امام ابو حنیفه رحمه الله په دې خبره باندې هغه دهري کلک کړو، او هغه ملګرو ته یې وویل چې تاسو هم وایئ چې دا نشي کېدی، ټولو یې نشي کېدی. نو بیا امام ابو حنیفه رحمه الله اعلان وکړو چې بس مناظره ختمه شوه، مسلمانانو مناظره وګټله، او دهریان لاړو په خپل میشن کې ناکام شو. بیا څنګه وایي چې ورکوټې غوندې کښتۍ دا په خپله نه جوړېدی شي، او نه چلېدی شي، او نه یو کڅوړی شي. نو د دنیا دا لویه کښتۍ چې د هغې تخته فرش ځمکه ده، او د هغې چت دا شین آسمان دی، او د کائنات نه ډک دی، دا کښتۍ به په خپله روان دا باسې چلي. نو تاریخ کتابونه لیکي چې څونه خلک په دې یو ټکي سره مسلمانان شو.